بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم. دین مخکې آیت مبارکه کې د ابراهیم علیه السلام الله جل شانو تذکره وکړه چې ابراهیم علیه السلام دا ستاسو د پاره نمونه ده په ایمان کې او په اعمال صالحو کې، او دا هغه طریقه هغه اپناو کې الله جل شانو فرمایي. اوس یو مسله هغه پاتې شوی و په دې کې، هغه دا چې الله جل شانه نبی علیہ السلام ته موږ د ابراهیم علیہ السلام تابعداري وکړه. نو بعض هغه خلک چې نبی علیہ السلام په نبوت کې شک دا ویناغي او اعتراض وکړو. اعتراض دا وکړ ټیک ته الله جل شانه او فرمایل حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د ابراهیم علیہ السلام تابعداري وکړه. نو پکار دا چې نبی علیہ السلام خو بیا مستقل پیغمبر نه وي، ځکه مستقل پیغمبر ته خو الله جل شانو د چا د تابعداري نه وي. نو چې د تابعداري د ابراهیم علیه السلام خو پته لګي دا مستقل پیغمبر نه دی، نو موږ ته وایو نه داس خبر نشته. الله جل شانو چې نبی علیه السلام ته او فرمایل چې د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکړه د یو وجه نه، او وجه دا وا چې د ابراهیم علیه السلام شریعت چې کوم په صحیفو کې وو، صحف ابراهیم او موسی، کوم صحیفو کې چې د حضرت ابراهیم علیه السلام شریعت نو هغه ټول زمون په قرآن او په حدیث کې موجود دی. دا ټول شریعتونه چې بیا الله جل شانه را جمع کړه د آدم علیه السلام د زمانې نه عیسی علیه السلام پورې، نو هغه ټول ستر واچول قرآن او حدیث ته راوړل، دې شریعت کې را جمع کړه. اوس د دین اسلام هغه داسې یو شریعت دی چې هغه تمام شریعتونه پکې مخکینی راځي کړه، خو سیوایي سیزم پکې موجود او هغه چې هغه په مخکینی مذاهبو کې نه و. نو ځکه قرآن مجید ته ویل شو چې دا یو مکمل ضابطه حیات دی، او الیوم اکملت لکم دینکم، ستاسو دین چې د ابراهیم د حضرت آدم علیه السلام نه را روانو تر اوسه پورې هغه نن مکمل شو نبی علیه السلام په زمانه کې. نو ابراهیم علیه السلام باره کې چې نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکړه د دې لپاره چونکه د ابراهیم علیه السلام هغه شریعت ته تمام ادیان خلاصه و، نبی علیه السلام له پکارو چې د هغه پیروکاری کړي وي. ځکه دا تمام انبیاء کرام خو په یو عقیده باندې راځي، عقیده د تمام انبیاء کرام یو شان دي. سباز مسایلو کې د مذهب او د شریعت سفر اخی نو ټول الله جل شانه چې مخکینی مذاهب د زمانه د ضرورت مطابق، او الله جل شانه چې کله قرآن مجید نازل کو یو پدې کې د قیامت پورې راتلونکو خلکو د پاره تمام نظم، تمام ترتیب او طریقه او ضابطه حیات هغه الله جل شانو ذکر. هر شریعت چې راغله د خپل زمانه مطابق راغله، واحد د قرآن مجید شریعت ته چې هغه راغه د مخ کې روس ټولو خلکو د پاره یو شان دی، یو سبق ته یو شان دی، یو شریعت ته یو شان یو نهج او منهاج دی. دا الله جل شانو داسې جوړ. ځکه خو حضرت عیسی علیه السلام راضی قیامت ته نږدې نو هغه هم د چا امتی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی به راضی داسې بن راضی. ځکه به د هغه فیصله په قرآن باندې فیصله، ځکه به د هغه فیصله په حدیث باندې فیصله، او ځکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایل لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. موسی علیہ السلام هم چرته راشي یا موسی علیہ السلام ژوندې وي د هغه لپاره مناسب نه وي مګر دا چې زما د شریعت تابعداري به کوله، زما تابعداري به کوله. دا ولې چې الله جل شانو هغه تمام هغه اخیری اجسته د ګټ کار خوي هغه کوم شریعت مقرر کو دین اسلام چې کوم الله جل شانو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ځکه الله فرمایل الیوم اکملت لکم دینکم، دا ما مکمل کړي بس دې کې اوس د څه گنجائش نشته. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کوم څه چې زموږ په دین کې یو نوې سیزي او چا ایجاد کو فهو رد، دا بدعت ته. ولې الله جل شانو سیس کمپلیټ کړي مکمل له بس ضرورت نشته اوس بل څه نه پوهیږي په دې خبرو. نو دغه یو خبره پکې او په دغه آیت مبارکه اوس الله جل شانو فرمایي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او خاص ته الله جل شانو د پاره دی هغه څه چې بزمکه اسمانونو کې دي، فاسمانونو کې دی او پزما کې دی. وکان الله بكل شيء محيطا، الله هر یو سیز لره راګیرون کې دی. مطلب دې نه مخکې جنت او جهنم تذکره وشو. جنت هغه د دې خلکو لپاره، جهنم د دې خلکو لپاره دی. څه خلک داسي او څه خلک داسي، او الله جل شانو فرمایي دا زما طاقت او قدرت ته ټول خلک راګیرول شي یو شان. پوهیږي په دې باندې
یا الله جل شانو په دې آیت مبارکه کې دا فرمایي چې دا اختیار مې دل درکو چې یو طرف ته جهنم دی که هغه اعمال کې، یو طرف ته جنت دی که هغه اعمال کې. او لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، جنت او د جنت حق هغه د هغه چانه جوړ دی کوم چې تاسو ته خواهشاتو پابندي او کوم سړی چې ځان په خپل خواهشاتو په رواني نه، هغه سړی ته دا حق نشي ملاوي، دا جنت وته نشي ملاوي، بلکې جنت خدا هغه چا د پاره چې ایمان راوړي او اعمال صالحه کوي. نو مثال د حضرت ابراهیم علیه السلام ورکو، بیا الله فرمایل زه داسې هم کولی شم چې دا ټول خلک یا جنت ته روان کم او یا د جهنم په لار روان کم، خو الله جل شانو فرمایي نه، دا اختیار مې دې دپاره درکو چې ته بله ورځ وګورې چې زما زور شته که نشته، چې تاسو غلط کار کوې ته ما نه څنګه جنت ته ځي. الله جل شانو فرمایي وکان الله دی الله بكل شيء په هر یو څیز باندې محیطا احاطه کوونکی راګیرونکی. دا به د قیامت په ورځ کوم ورځ خلک الله جهنم ته ولي، هغه ورځ به شیطان د هغې مشري هغه به ورسره ځي. ته څه وایې چې مخکې به ته کله خلاصېږو؟ تاریخ ته دي داسې وایي چې په دې کې مذکر او مؤنث دا جنات دي که نه، په جناتو کې دوه قسمه دي، په جناتو کې کم مخلوق چې الله د اور نه پیدا کړی هغه دوه قسمه دي. یو هغه دي چې هغه سرکشه دي، نو هغې ته شیاطین وایي. څه ورته وایي؟ شیاطین، شیطانان. او کوم چې سرکشه نه دي هغې ته جنات وایي، جنات. پوهېږې په دې باندې؟ کوم چې غلط مخلوق دی اور والا مخلوق کې هغې ته څه وایي؟ شیطانان ورته وایي. او کوم چې صحیح مخلوق دی په هغې کې هغې ته څه وایي؟ پیریان ورته مونږ وایو په خپله ژبه کې، جنات ورته وایي. پوهېږې؟ او په دې کې مذکر او مؤنثي او دې د توالد او تناسل د هغې یو خپله یو طریقه ده، په هغې سره کېږي. زمونږ چې میل او فیمیل کله میلاو شي او یو خاص سلسلې نه میاشتې پس چېرته بیا بچی پیدا شي. او مفسرینو حضراتو لیکلي دي او تاریخ والم لیکلي دي چې د شیطانانو او د پیریانو توالد او تناسل داسې کېږي چې دوی صرف خپل شرمګاهونه هغه یو بل پورې داسې راخ کړي دنیا بچتي پیدا شي، بس زرد یو بل سره صرف شرمګاهونه هغه مس کی مس دې سره د هغې اولاد پیدا کړي. لیدلی کېدی شي